د انډیا مینوالو ته ډېر ډېر مبارک شي. دې وخت کې په 13 بالو 13 رنز پاتې دي انډیا ته. نو دا میچ د انډیا نه ګټل ما ته ناممکنه ښکاري، خو دې وخت کې انډیا ثابته کړه ده، دا یې ثابته کړه چې دوی نه چیسنګ کې میچ ګټل دا ناممکنه خبره ده دې وخت کې. ټیک شو ځکه چې درې لوبغاړي یې اوټ شول پرله پسې، او د هغې نه پسې دومره سټرونګ کمبیک وکړو چې تاسو سوچ نشئ کولی، ځکه چې اخره پورې ورسره بیټنګ لاین دی. نو دوی نه په چیسنګ کې میچ ګټل زه به دوی ډېر زیات مشکل دي. لکه روخه شرما چې سټارټ کې څنګه سکور وکړو، مطلب څنګه سټارټ هغه واغشته کنه، بالکل زه به دوی چې بالکل ایزي لګي او 20 یې جوړه کړې وه. هغه سټارټ کې دومره تیز بیټنګ وکړو چې اوس وروسته به بیا مشکل مینس کې راغی، خو هغه سټارټ کې کار کور کړو. بیا اوس تر اخره کې زه به دوی خردیک پانډیا، جدیجا، اکثر پټیل سر یا شیر مړ دومره بیټنګ وسره اخره کې پروت شي. تا به حیران پاتې کې چې کم آوټ کم او کم چې کم دی آوټ شي نو میچ په سخت شي، مخالف ټیم حیران پاتې شي. خیر دی وخت چې کم دی زه به دوی ما چې مکمل طور سره انډیا میچ ګټلې دي او میچ د انډیا په لاسو کې دی. اوس ګورو مخکې څه کېږي، 13 بال 13 رنز دي.